बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबम महीला। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला। सूरत मुज़म्मिल आयत नंबर 14। दे आयत मुबारकना उस जिक्र गई दमख की खबरें अल्लाह मंसर बेड़ाए द खूमश्ता और द दोज़ख मिश्ता खुराक मिश्ता चमराए के बन खते न उस दिल का जिक्र कई जिदा वकल न अल्लाह करीम फरमाई दावा आगरज बांधी चिकल दाजमका दा उजड़ कोलेशी और दा वरुणहुम उलड़ जोलेशी और दा वरुणशी पेशान द सबांदे पेशान द आवा डेराए दशुगो चबई गिबा या नरम डेराए दशुगो चिदा आवा शानशी। यौम तर्जुफुल अर्दु वल जिबालु दा बकलई कोई बकमरज बांधे चौबा फजीगी दाजमका औदा उन्ना वकानतिल जिबालु नूर हालतुन वाला जिक्र कई रुस्तो और शिवदा उन्ना कसीबम मईला पशान डेराए नर में या पशान दावा डेरो दशगो चिबई गिबा कसीबम महीला अगनर मशका चवा सिला राशि उड़िए बही की दावा शान बशी कसीबम महीला पशान दावा शगुद डेरो पशान दावा डेराए दशगो चिबई गिबा। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला उस दे जाना तख्वीफ दुनियावी आवागे सर सबब द गज़ाब अवम जिक्र कई। इन्ना अरसलना इलैकुम रसूला यकीनन हबीबा ले गले मंगत रसूला रसूल पैगाम उड़न के शाहिदन बयान का उनके शाहिदन शहादत या बयान का उनके अलैकुम बतासो शाहिदन अलैकुम बयान का उनके तासुद दीन कमाल कसरंगे अरसलना चले गले उमंगा इला फिरौना फिरौनता रसूला रसूल मूसा अलैहिस्सलाम पासा फिरौन रसूला ना फरमाने उकड़ा फिरौन द रसूल मूसा अलैहिस्सलाम फाखज़नाहु राउनी व मंगा गलरा आखज़म व बीला बनी वलो सख्त सरा रागेर में गावदा से में रागेर के जबिया दखलासोल सत्कार सचल वाला नवरतो फ़कैफ़ तत्तकून उस दे आयात के तख्वीफ ते मौजूदा मुशरिकान होता कतासु दे पैगम्बर और रसूल मुखालफत कवई न दा अल्लाह गज़ाब न यर औ कई दा अल्लाह गज़ाब न बच के दे नशई
فکیف تتقون سرنگ و بچی تاسو دا اللہ دا غضابنا ان کبرتم اللہ غضاب مانا دا غلوی رزنا بیا بسنگ بچ کی گئی فکیف تتقون سرنگ و بچی تاسو دسنا اثبات د قیامت کئی فکیف تتقون سرنگ و بچی تاسو د غضاب دلوی رزنا ان کفرتم کتاسو دنیا کے کفر و شرکو کو یومن دا غرزنا یجعل الولدان شیبا او بگرزی دارز ما شمانو لرا کما شمانوے شیبا بوداگان یا خدا حقیقت باندے حمل لے خدا غرز باندے ما شمان اغب بوداگان شی بیا بخبل حالت تواپس شی او سو کوئی نا دا غلا سبیل الکنایا دم رہبت بئی چھ دا غہبت دوجنا معشومان اغب بوداگان شی او درے مدا اشارہ دا اگدوالی توالت تا زکاغو 50 زرکال یو رز دکنا نچ معشومین اغب بکیون بودا شی یا بالفرض که بدا غرض معشومان وے دہبت دوج باغیم بوداشکان شیوے تفسیر نشاپوری دیدا یو واقعی لکلے دا و یو سڑے دشپیو دکے دا نویختو دگیری او دسر دائی تورو سہر چرا پاسے دا نو دگیری ویختو یو طرف اسپنشے او دسر بیا چی چاہتا پوسو کوی داولی ویر دشپی میں خوب کے قیامت کلی دو او دا قیامت حبت او غصفتائی اگر باندے تیری شوی نو بس اب اثر میں وجود باندے ہو ویدا وقت میں داغی دہبت دوجہ نسپین شوی دی یوم یجعل الولدان یومن باغرد یجعل الولدان شیبا او بگرزائی دارز معشومان لرا کچرت معشومان وے سنگا شیبا دارز بہو گرزائی معشومان لرا شیبا بوداگان نسما منفطر بھی دائبت ذکر کئی آسمان بشلی دن کئی بدا غرض باندے کانا وعدو دواد دا اللہ مقولا کڑیشوے ان هذه تذکرہ یقینا دا قرآن خامخا تذکرہ دا یو خست پیغام دے تذکرہ مانا دا یو خست پیغام دے فمن شاء نسوک چغاڑی ہدایت اتخذ الى ربی ادی نسیخ بل ربتا سبیلا لار در رسیدو سبیلا لار در نزدیکت سبیلا لار در رسیدو اگا اللہ تا انیسا کنا انیسا اللہ تا اے لار در رسیدو ان ربک یعلمو انک تقوم ادنا من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفۃ من الذین معک ګور ډیر دا صورت دوی مرکو دا او دا ډیر زمانہ بعد سمود پس نازل شوه دی اول نبی علیہ السلام قیام اللیل بکو تکمخ کی وتو حکم راغے چې د شپې الله ته ودرېګا نبی علیہ السلام به د شپې قیام کو ډیر تکلیف هغه کو زکا غټ تکلیف داو چې د شپې معلومول چې دانی مشبه دا او کنه درې مېسه دا معلومول دا خوګران کارو نورست الله دا آیات راولېګو او الله پکې اسانتیا راوستا دا آیاتونه ډېر رست راغلي دي اگر چې بعض علماء کرام وایي چې دا مدینه کې نازل شوی دي او د مخ کې نسخ کړي دا خو اصل کې دا د مخ کې نسخ نه ده بلکې دا تخفیف راغلی دی ذکر است بور پسې بیا تا بعد اعلی پزرازی غنا نو پتا بغلی کوم دی نو بیا هغه حکم مخکینی کې لږ وانته تخفیف اور راغی
ان ربک یقینا ربستا یعلم پوہدے انکا یقینا تو اے حبیبا تقوم پاس عبادت دپارا ادنا کم یا ادنا مان ډیر نږدې من ثلثی اللیل اے مقدار د دو حصو د شپې نه ونصفه او تپاس عبادت دپارا سور پاس درې مېسا وطائفۃ من الذین او پاسی او ټوله د مومنانو نا تا سرا اے حبیبا دک صحابہ مدر دل پاسی دل با تاجد بے کو کنا ابو ہریرہ سے کوئی ماں نبی علیہ الصلوۃ والسلام توی اے د اللہ رسولا زیتا سو تا ګورما نزل می خوشاله او سترګې می ستاسو په کتو باندې اخیږي مالبا دیودا سے سیس خبر راکے دا سے خبر جی مال راکا چغز حکومہ او زبیا پاغے بعد خوشالے نبی علیہ السلام و تو فرمائل وی مال دا سے سیس خبر راکا امال بعد دا اللہ حبیبا امالا دار یوشی خبر برا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام و تو فرمائل دا ہر شے جدے نو داد ابو نہ پیدا دے او دا ابو دا بیا ذریعہ دا ہر چیز د ژوندون ذریعہ دا ہر چیز د ژوند ابدی بیا ورته مالا دیودا سی بارا کے خبر راکا چې زو باغ باندې عمل کوم او زو په جنت ته داخل شوا نبی علیہ السلام و تو فرمائل وی یو کار بتا کے غریبانانو لطعام باور کے او دوی معاشرہ کے بش سلام خورے ابش السلام سلام بمعاشرہ کے خورے او دریم کار خپلوانو سرا رشتہ بنا سکٹ کے صلہ رحمی هغه برقرار ساته او د شپې مزونه وکي کله کله چې خلق ود پراتی نو کله چې تدا کار کې نو ګورا جنت تب سلامتیا سره داخل شي کله چې د شپې خلق خودی نو تپاسېګا الله ته قدرېګا قیام الليل او حدیث کې مرادی دنیا کې چاته مپسېګا ها یو هغه کس ته اوپسېګا چې الله ول قرآن علم ورکړي دی او هغه بیا د شپې الله ته ولاړی او د الله کتاب لولي دویم هغه کس ته اوپسېګا الله ولا حلال مال ورکړي دی او د الله د دین په ځایونو کې هغه حلال مال خرج کړي نو دغه کسانو ته اوپسېګا دغه کسانو ته اوپسېګا فضیل ابن عیاض رحم الله او فرمای چې کله یو سړی درځي هغه روزنی سي خو توفیق وته نه ملاو د سو د تهجد چې د شپې الله ته ودرېږي وای په چې دا سړی بد نصیب لري فعلم قوشا دغه سړی بد نصیب لري درځي خروجه د خود شپې الله ته نه ودرېږي او ودرې دیو نشي الله ته سفیان ثوری له یو کس راغلو په د شپې ځان ته مسلم کې دم لوټه مې ودم بوډا کوي خو تهجد لنه شم پاسې دی نو او توی ته ګناونه تړلې ګناونه مکوا کله چې د ګناه پرې خود الله به ځان ته ودرې بیا الله به توفیق درکې او بیا به ته ودرېږي نو ګورا جماعت کې بدادرې قسم خلک یو قسم خلق هغه به درسونه کوي دویم قسم خلق هغه به مال ګټي دریم قسم خلق هغه به jihad کوي تو ګور نو هغه حال ذکر کوي ها ان ربک یقینا ربستا ای حبیبا پوه دې چې یقینا تو باسی عبادت د بارا ادنا کم من ثلثی الليل مقدار د دو حصو د شپې نه ونصفهم او تباسی نیمشبا وثلثهم او تباسی عبادت د بارا درې مېسا وطائفۃ من الذین معک او پاسی او ټوله د مؤمنانو نا تا سرا والله یقدر الليل والنهار یو الله دې چې پورا اندازه کوي د شپې او د ورځې والله الله یقدر الليل اندازه کوونکې د شپې او نهار او د ورځې عالم الله تپتا دا
الله توسو چې تاسو شمار د شي کوله الله ته معلومه ده چې نه شي ضبط کوله تاسو شپه نو پتا علیکم الله آسانی را اوستا پتا سو باندې فقرؤن الولی ما هغه مقدار د قران تیسر چې آسان وی تاسو ته من القرآن د قران نا په اعتبار د اجزاء سرا ذکلان دی بیا راځي فقرؤ ما تیسر منه التب جدا ترجمه کې دلته جدا ده تکرار نه ده فقرؤ ولا هغه مقدار ما تیسر چې آسان وی تا من القرآن د قران نا په اعتبار د اجزاء سرا یو سورت لسته شي نو یو سورت لولا نیم سورت لسته شي نو نیم سورت لولا یو سپارہ لسته شي نو یو سپارہ لولا او کلمه لسته شي نو نیم لولا ما تیسر من القرآن ولی عالم الله تبدا ان سيكون منكم مرضا چې وی په پتا سو کې بازي بیماران نای وړي نشو درې دې کنه ای به درې دې نشي بیماران به درکې واخرون او یو بل ډلالا اوی با سفری کئی یضربون بالارض سفر بکئی بزمکا صد بارا یبتغونا اوی با طلب کئی لٹئی با من فضل اللہ فضل اللہ مانا تجارت بکئی تاجران بئی نو اوی بس تڑیشوی نو اوی خون طول پود دیشی کرا او دے مڈلا و آخرون او یو بل ډلالا یو قاتلون فی سبیل اللہ چاگئی بجنگ کئی دا اللہ بلار کے ناغئی ان طولش پا خود ریدے نشی یو قاتلون فی سبیل اللہ جنگی گی جنگ بکئی دا اللہ بلار کے فقرؤن الولا ما آغا مقدار تیسر منو چی آسان ویتا تا پہ اتبار دخصرا نیمہ گھنٹہ ادرے دیشی نو نیمہ گھنٹہ ادرے گا او چه گھنٹہ ادرے دیشی نو گھنٹہ ادرے گا ما تیسر منو پہ اتبار دا وقت سرا التزو پہ اعتبار دا اجزاء دا قرآن سرا دلتا پہ اعتبار دا وقت سرا سمرا ادرے دیش نو بس ادرے گا جی سمرا دے واسطے نیمہ گھنٹہ تو ادرے گا نو ادرے گا واقیم الصلاة دا مصبح بندی کوئی وآتو الزکاة او زکاة ورکوئی واقرض اللہ او ورکڑا کوئی اللہ دا قرضن حسنا ورکڑا پہ اخلاص سرا الک ورکڑا کین ورکڑا پہ اخلاص کوا ریا دکلاوا اوی سر کو عمل قبول نہ دے کا ہر سور عمل تا اگا خواہی کے دکلاوی زمان پختانا کہ دا لوی مصیبت تے دائی خیر خیرات دا ټول دکلاوا کہ چاله سور کئی یوازی انفرادی اغل نه ور کئی مجمع کې باور کئی چې خلق کوئی چې دا خسړې او چې اغل ور کئی نو هغه څنګه وای غریب ته وای دی په راشا نو چې راشي نو ډیر په طریقہ سورہ نه در پسې ګرځم مړه ته چرته او پته دې نه لګي او پیسې مې دل ایخي دي بیا ډیر په پروگرام سر بٹوئی تلاش کی بیا برا واخلی او خلق بمخ کی بہت اوشمانی او داوالا علاقہ دا سے ورکوا چے بسام لاس ورک گس لاس دا خبر نشو دا حضرت علی سے ابن وسیع امام زین العابدین رحمہ اللہ سل قرون تبا داغا دا کورنا روٹا اطلاع داغا بجوان اچھا تا پتا نوا کل چاقا وفات شو فا آغا رزبان دے سل قرون دا غرمی روٹا نوا پڑھلی داغه د مرګ نه بعد پته ولګی دا چې دا اصل کورونو د روټا اطلاع دا حضرت علی صاحب نه سه امام زین العابدین بلې گلا خو په ځوان باندې اچا ته غره پته نه و او زمونږ حساب کتاب جدا دی زه او ځای ټچ ما زما گاون کې غریب دنوی دی کنه زما حساب کتاب با غزای تدی چې کم ځای ټچ کم تنظیم سره کم جماعت سره کم مدرسې سره می تعلق دې زما حساب کتاب به الته
گاوند کې دې مړی کې یو زر زله دې مړ شي دې محتاج دې نو دې کنه کوړه ور کرنی یو زر زره دې ور کرنی ما باندې آغا ځای دې الک الله وتعالى استاد دې گاونډي ته پوس کوي چا غریب دې وړو ور کرنيشته ته بل ځای حساب کتاب کې دې گاونډي خیال له وساته خپل محلي در باندې حق دی غریب دې پکې دا خیال ساته غریبانانی دنیا ای خو نه چاته کنه نو تپوس کوا او خپل پیسې هغه دکلاو ځایونه کې ما کتار سسرا او سپین د غار برابر هغه خرج کی خود دکلاو دا ریا دا سمعت ته ځان خودل خلق دا الله پنيز اس اجر او ثواب دي نشتا ها او د کجور یو عیسی دی هم د الله در اخلاص سره کنه د ریا نه دکلاو نه هغه د ور کړه الله بدل د احد د غر اے د غرونو برابر اجر او ثواب درکې او چې د اخلاص سره ها اخلاص الله دې مونږ کې اخلاص پیدا کړي او چې څو ورکه الله رضا چاته وایا ما دا معاملہ دې الله سره ده ها اچا ته وایا بس الله سره دې معاملہ ده چې څو ورکه دا ته خلق لنه ورکه دا ته الله لورکه ها الله او ګورا یتیم غریب فقیر او ګورا او چې ورکه قران مې مخه ته دې الله بدل هر څه دغنه درکې تب الله لسور کې غیرت پکې ولې الله بستا سے کمای سو الله بدل هر څه دغنه درکې ها دغنا چې تو ورکه ته ګوره ته الله درکې کنه درکې دل هم بعض خلق باندې دالوي غمي خپل هم سن ورکې قبل سوک سو ورکې دام په د باندې غمي الک مو ورکوي والا او دې ځکه خندي او دې ځکه سچل به شي وایا ها سچل به شي کته زرها خپل ځان غم کې سوګيږي نه په دې خبرو باندې الله چې چاله کوم رزق لیکل لري دا ټول پنځپیر والا راجم شي یو نوړای ولا نشي کوموله اخوا دې خوانه شي کول کم الله وبد کلی دي دا ټول خلق دې راجم شي یو قطره وبو ولا نشي کوموله خپل وبا خپل خوراک هغه بقای بیا ور دنیا نه کډه بول کوي ها چې یو ساز کې هم پاتې دي هونه دنیا نه کړ الله لیکل کړی خدا د باز خلق واسه بس یارا ها هغه باندې سدا خبره غمیږي فقرؤوا ما تيسر منه واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واقرضوا الله قرضا حسنا ورکړه کوئی الله تا ورکړه به اخلاص سرا وما تقدموا لانفسكم من خير اغه ابن کی چمخ کې لګی تاسو د بار د خپل ځان تجدو عند الله او بمایدا غوز الله سرا هوا دانی کې لګل بهتر دي دن لګلونا بیا ګورا وما تقدموا لانفسكم اغه نیکی چمخ کې لګی تاسو د پاره د پایدې د خپل ځان من خیر سنیک عمل تجدوه نوبم میداغ ثواب عند الله الله سخا هوا خیرا دانی کی لګل بهتر دي دن لګلونا واعظم اجرا او دانی کی ډیر لوی خبره ده په اعتبار د اجر او ثواب واستغفر الله الله نه بخنه غواړي واستغفر الله الله نه بخنه غواړي استغفار ها استغفار استغفر الله واتوب الیه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام بچ پر ازمز اوک نو درې ځله وی استغفر الله درې ځله به استغفار وی عام حالاتو کې نبی علیہ السلام حدیث کې راځي نبی علیہ السلام عزت درځي او یا ځله استغفار غواړم یو روایت کې راځي ز سل ځله استغفار غواړم او داولی دا تعلیم امت تا چې نبی سره د دومره لوی شان د الله نه بخنه غواړي او امتیانو نو تاسو له د الله نه بخنه نه غواړي دغه نبی دې کنه لوی شان دی الله نه بخنه غواړي نو تاسو له الله نه بخنه نه غواړي استغفار وای او صحابه هم بیا دا غشان واستغفر الله ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخنه کون کے رحیم او مہربان دے ان الله یقینا الله غفور الرحیم بخنه کون کے او مہربان دے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین
वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अल्लाह ज़मून गुनाहों माफ़ की, अल्लाह मंगटोल तबदीन इस्तिकामत नसीब की, हर किस्म अपतनों मुसीबतनों गमनों परेशानों ना अल्लाह ज़मून हिफाजत की, अल्लाह ज़मून का पमल के अमन रावले, अल्लाह मंग द बदमना नौसाते सुमरद मुसलमानान मुल्कु नदी अल्लाह द टोलो हिफाजत की, अल्लाह पूरा उम्मत मुस्लिमा पहाल बांधे रहम के नबी अलैहिस्सलाम उम्मत द पारा सुमरा द खैर दवागाने वक्ते हुए अल्लाह ज़मून पकी सौ के नबी अलैहिस्सलाम सुमरा शुरूर न पना वक्ते वा अल्लाह दागे टोलो न ज़मून हिफाजत के, अल्लाह तमाम उम्मत मुस्लिमा पहाल रहम की, अल्लाह सुख बीमारान दी सेहत कामिला आजिला वत नसीब की, अल्लाह सुख कर्जदारी दी कर्जुन दखल गैबी ख़जानों न ख़त्म की, अल्लाह दचा दुश्मनाई दी अल्लाह प दोस्ताई वाला बदले की, अल्लाह ज़मून पहाल बांधे रहम के, अल्लाह सुख स्ताद दीन मेहनत कई कुरून द खैर और द बरकत नडक की, अल्लाह सुख स्ताद दीन मेहनत कई कुरून अल्लाह द खैर और द बरकत नडक की, अल्लाह ज़मून द टोल पहाल बांधे रहम की, दा इज्तिमात द तबलीग करारवान दी हर तहसील की जुदा जुदा इज्तिमा दा अल्लाह खैर आफियत सर इख्तिताम तौर से अल्लाह द हर किस्म शरून ने अल्लाह महफूज उसाते, अल्लाह द हर किस्म शरून ने हिफाजत की। वसल्लल्लाहु ताला अलैहि